بسم الله الرحمن الرحیم. انسیم یاد کړئ، تاسو جمع م یاد کړله. ضرب ماده دا وي چې منګه یو انسا څو ځل جمع کو نو څه جواب به ترې راشي. لکه 2 ضربې 3 چې من کوو نو د دې مطلب به دا وي چې 2 ځل چې 3 شي نو څو به شي، یا 3 ځل چې 2 به شي نو څو به شي. ځکه خلک چې ټیبلز وایي که نه، ټیبل یې چې خلک وایي پهاړی، نو موږ خو اردو کې څه 1 2 2 2 2 4 3 کم 3 3 2 چې انګلیش کې خلک وایي 2 1s are 2 2 2s are 4 داسې وایي که نه. خلک غلطه وایي 2 2 زر نه، 2 2s 2 دوګانې are 4 دا 4 وي. نن موږ ټیبل یې زده کوو، پاړه یې زده کوو. د پاړو دپاره عام طور باندې موږ یو نظر جوړ کړی دی، یو کنسپټ هم جوړ کړی دی چې دا به په یادو باندې یادې، پراټه به یې یادې. نن موږ د ټیبلو هغه طریقه ښو چې په هغه کې به ټیبل یې موږ پراټه باندې نه یادو، په ګوټه به یې نه یادو، بلکې یو کنسپټ به وي راسه، یو نظر به وي راسه، یو سوچ به وي راسه، یو تکنیک به وي راسه، او د هغه تکنیک د نظر او د سوچ لاندې به موږ ټیبل یې په خپله باندې زده کوو. دا چارټ به جوړ کړئ. د چارټ کې به 10 خانې دې سایډ باندې وي، 10 خانې به په دې سایډ باندې وي. د دې مطلب دا چې په دې چارټ کې به زموږ سره د 10 ټیبل راځي که نه، او د 10 پورې به پسې تللی شو. لکه 2 دای 20 دې پورې به تللی شو. دغسې پورې بنیادي ټیبل دی. داسې به وکړئ، دې خانه کې به انسي ولیکئ د 1 نه 3 4 5 6 7 8 9 10 داسې به ولیکئ. 1 وشو که نه، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوس موږ د کوم سیس ټیبل چې و نو هغه خانې به شمارو. صحیح، 1 2 نه 2 دا دی شو. اوس موږ معلومو چې 2 2 څه، نو دې ټیبل باندې به داسې معلومو د دې 2 نه به ناوړو او خانې به شمارو. ګورئ 1 2 3 4 ټیک ده که نه. دا انسه به ورسره دا خانه انسې سستا کار نشته، دا خانه به شماري. ګوره 1 2 3 4 5 دا څومره خانه راځي؟ 6. نو 3 2 نه 6 د 2 ټیبل شروع دی. ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 دا څومره خانه ده؟ 8. نو 4 2 8 دا څومره خانه ده؟ دا څومره ده؟ نو 5 2 10 دا څومره خانه ده؟ دا څومره ده؟ 6 2 12 دا څومره خانه ده؟ دا څومره ده؟ 7 2 14 دا څومره خانه ده؟ دا څومره ده؟ 8 2 16 دا څومره ده؟ دا څومره ده؟ 9 2 18 دا څومره ده؟ دا څومره ده؟ 10 2 20. آسان چل شو که ګران شو؟ د 3 پاړه یې وسو. ګوره شمار به کې 1 2 3 د 3 پورې به شماري. دا څومره خانه ده؟ 4. دا څومره ده؟ دا څومره ده؟ 3 2 6 دا څومره ده؟ دا 3 3 9 دا څومره؟ 4 3 12 دا 5 3 15 تیز وایي دا 6 3 18 7 3 21 8 3 24 9 3 10 3 30. او چل خو پوهېږئ که نه؟ څوک پوهېږي؟ لږ لاس پورته کوي. اوس موږ د 4 ټیبل چې کوو. ګورئ 1 2 3 4 خیال هم دی 5 6 7 دا 8 دی که نه؟ ټیک ده. نو 8 دی، نو د دې مطلب دا دی چې 8 چاري خیال دی که نه؟ نو 29 30 31 8 چاري 32. موږ ته څه پته لګي چې د 4 ټیبل دی؟ ځکه دلته موږ د 4 په خانه کې روان یو که نه؟ او څه پته لګي چې 9 چاري؟ ځکه دلته د دې طرف د 9 په خانه کې روان یو که نه؟ ښه 37 38 39 نو 10 چاري 40. اوس د 5 نمبر دی. صحیح ده.
پوه شوې په خبره باندې دا هغه پاړو اسانه طریقه ده چې بس ټول کال خلک لګي یو غرمو ته وځئ او ودرېږئ او پاړه زده کړئ د هغې نه ښه طریقه دا ده چې کله ستاسو پیپر وي بس دا ټیبل ځان سره پرچې په یو ګوټ باندې جوړ کړئ یا په یو ایکسټرا کاغذ ځان سوي په هغه باندې جوړ کړئ دا نقل نه دی ټیک ده که نه او د پاړو یو کنسپټ یاد کړئ او په له 7 منټه کې هم څه چل وکړو څونه پاړې مې زده کړې 10 پورې پاړې مې زده کړې نو کار اسانې به چې صرف رټو ګوټو ته کار مه وایي د څیزونو د مسایلو حل زده کوئ د هغې چلې زده